په دې ویډیو کې ستاسو نه یو سوال کوم خو د دې سوال جواب به لازمي راکوئ. یو نه ملګرو د اتو ماشومانو زنې وتړلې شوې، 9 ماشومان د ملبې نه لاندې شو. په شانګله کې چې کومه افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده نو مارتونګ علاقه یادېږي که په دې نوم کې غلطېږم نه. دغه ګلالي ماشومانو د غره په لمن کې کرکټ کو لوبې کولې. هغه چې کوم د شګې غر دی ملګرو نو هغه ملبه رالوېدلې ده په دغه ماشومانو باندې. دا ویلې کېږي چې 8 ماشومان په هغې کې وفات شو. یو چې کوم ماشوم دی نو د هغه حالات داسې دي چې هغه هم تشویشناک دي. دغه واړه ګلالي ماشومان چې دغه سوچ باندې بهر راوتي وو چېرې مونږ کرکټ وکړو مونږ لوبې وکړو. سوال طرف ته راځم، سوال درنه کومه چې هغه کسان ما ته په کمنټس کې ووایي چې ستاسو په کلي علاقه باندې کم یو سرکاري یو ګراوند جوړ شوی دی د ماشومانو د لوبو دپاره. هغه به راسره په کمنټس کې لازمي شریک کوو چې موږ ته پته ولګي چې آیا زما د پاکستان د بچي دپاره د هغه د لوبو دپاره یو څه انتظام یو MPA او MNA کړی دی. آیا هغه ماشوم چې هغه لوبې غواړي هغه کوشش کوي چېرې زه وځم بهر ته کرکټ وکړم وګرځم را وګرځم، آیا د دغې ماشومانو دپاره یو سټیډیم جوړ شوی دی چې هغوی هغې له لوبو له لاړ شي؟ ولې به دغه ماشومان د دغې ملبې نه لاندې کېدل که چېرې دغلته یو ګراوند وی او دغه ماشومان چې هغوی د کرکټ سره مینه لرله چې هغه ګراوند ته تللی وی نو ولې به دغه ملبه په دغه ماشومانو باندې رالوېدله او ولې به دغه چې کوم قیامت په شانګله باندې تیر شو نن هغه مور او پلار هغوی به په تړتقو وي چې کله دغه خپل د غېږې بچي په غېږ کې راغستي. حالانکه چې کوم وزیر کھیل یادېږي پاکستان کې د دې ځان له وزارت دی چې هغې ته دلته کې په بجټ کې پیسې ورکړی کېږي چېرې تاسو چې کوم د ماشومانو د کیل کود ګراوند دی نو هغه پرې جوړ کړئ. نو تاسو ما ته ووایئ ستاسو په علاقه باندې ګراوند شته؟ دې خلکو څه فکر شته زما د دې بچي د مستقبل لپاره؟ د دې خلکو څه فکر شته چېرې زما دا بچی یو پرامنه ځای کې هغه لګیئ ځان له لوبې کوي ځان له کرکټ کوي؟ داسې یو ځای ستاسو په علاقه کې شته؟ نو دغه چې کوم قیامت په شانګله باندې تیر شو نو هسې سوچ کول پکار دي چې بیګا به د هغه کلي علاقې د خلکو څه حالات وو، بیګا به د هغه مور او د پلار څه حالات وو چې بچی ژوندی ووتو د کوره په خوشحالۍ ووتو چېرې مورې زه ځمه لږې لوبې کوم لږ کرکټ کومه نو هغه مور به په مینه محبت باندې رخصت کړی نو بیا به د هغه مور او د پلار حالات څه چې بچی د ملبې نه لاندې و او هغه د علاقې خلک لګیا و هغه ماشومان یې د ملبې نه رایستل. څه هم زړه ته تکلیف ورسي دا چې کومې خبرې مې درته وکړې نو دا مې درته ځکه وکړې که موږ په هر ملکونو ته وګورو نو د ماشومانو دپاره داسې عجیبه او داسې ښکلې ښکلې سیسټم برابر شوي دي چې هغوی پکې لوبې کوي د هغوی دپاره سهولیات دي. خو دلته که زموږ په پاکستان کې وګورئ نو زما بچی خو د کرکټ سره زما بچی خو د لوبو سره شوق لري خو د هغه دپاره داسې څه ګراوند نشته. په کلي علاقه په کوڅو کې لګیای غریب هغه خپل شوق کوي. نو لږ را سره په کمنټس کې شریک کوي چې آیا دغه یو ماشوم چې کوم دی که هغه زخمی وي نو چې ټول ملګري ورته د زړه نه دعاګانې وکړي چې الله جل شانه ورله صحت کامله ورکړي او که دغه چې کوم ماشومان وفات شو نو والدینو ته د الله پاک د زړه صبر ورکړي ځکه چې دا به په هغه چا باندې قیامت وي نن هغه بچی تورو خاورو ته وسپارلی شو او د هغه مور او د پلار چې کوم امیدونه د هغه بچي نه هغه هم ورسره دفن شو. نو دغه قیامت په هغه کورونو وي ما او تا ته هېڅ پته نه لګي ځکه چې دا قیامت په موږ نه دی. قیامت د شانګلې په هغه خلکو باندې و چې هغوی هلته لګیا و د هغه ملبې نه خپل بچي راویستل نو دا قیامت په هغه خلکو باندې و. دا قیامت په هغه خلکو باندې چې کله دغه ماشوم د ملبې نه راایستی او په غېږ کې راغستی نو په زړه به یې ورله لاس ایښی کوشش به یې کوو چې یاره دا ساه واخلي آیا دا ژوندی دی او که نه. چې کله هغه ته پته لګېدلي چې دا ماشوم وفات شوی دی نو د دې قیامت تپوس د هغه کس نه وکئ چې تا دا ماشومان په غېږ کې راغستلي وو او تا ته پته ولګېده چې دا وفات شوي دي نو قیامت څه شیز دی؟ دې قیامت پته هغه خلکو ته نشته دی چې په ګراوند باندې او د ماشومانو په کیل کود چې کوم ځایونه دي په هغې باندې پیسې راوځي او دا خلک یې په جیبونو کې اچوي. دا سوچ نه کوي چېرې د پاکستان کم بچي دی زموږ نو چې دوی له هم خپل حقوق ورکو او دوی له یو ښکلی ګراوند جوړ کړو چې د غره په لمن کې کرکټ یې نه کوي
د سیلابونو ورځې دي بارانونه ډېر زیات کیږي نو ټول چې څومره هم زما आवाज رسي بلکې زما د आवाज لرې پورې ورسوئ هغه ورونو ته عاجزانه ریکویسټ کوو چې یاره اکثر داسې وي مونږ کتلي وي چې چېرته د سیند په غاړه باندې یو ځای ځان له کرکټ دپاره جوړ کړی او هلته کرکټ کوي نو د سیلابونو ورځې دي الله پاک دې په مونږ باندې خپل رحم او فضل وکړي نو هغه ورونو ته عاجزانه ریکویسټ کوو چې یاره د دغه سیندونو په غاړه باندې لوبې مه کوئ د دغه سیندونو په غاړه باندې کرکټ مه کوئ بل لا چې کوم غرونه دي هغه غرونه ملګرو تاسو ته پته دی چې کله باران وشي نو دا غرونه پاسته شي نو د دې د رالوېدو ډېر زیات چانسز وي نو کوشش کوئ چې داسې ځایونو ته مه ورځئ چې هلته کې ستاسو د ژوند خطره وي دغه واړه ګلالي ګلالي ماشومان چې کله دا د ملبې نه لاندې شو نو هلته به د دوی څه احساسات وو الله جل شانه دې موږ د داسې تکلیفاتو نه وساتي دا څنګه تکلیف چې په شانګله باندې تیر شو او د شانګله خلکو له الله جل شانه د زړه صبر ورکړي چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته اخره کې واس پاکستان زنده‌باد مسلمان زنده‌باد تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی مسلمان دی الله پاما